نبیل صاحب د مارکیټینګ په دنیا کې د بزنس کې یو داسې اکټ یو داسې ډیسیژن چې تاسو کړی او ډیر نقصان درکوي بیا په تاسو رسخ پښیمانه وي او زده کړم تی کړی پښتانه به کله اسلام آباد لا نزي انویسټمنټ لا کله بم لاهور لا نزي انویسټمنٹ لا په اسلام آباد کې ننم کته وګوره 60% انویسټر زمون پښتانه دي مارکیټینګ په دنیا کې بیا خاص تور باندې نبیل صاحب خپل باندې چې ته د بتی دمکی ریسیو کړی دا او بتی ور کړی زه خپل د نقصان وکم خو زه چې د چا سره کاروبار کوم زما کم کلاینټس دي زما کم کسٹمر دي ته اکثر به زه کلم دروغ نه وایم د دې چې کوم سرمایه ده دا ټول تاسو ګټه وټه د خاندانی سرمایه به شامل دي نبیل صاحب ډیر ځوانان بزنس سایت ته راته غواړي په بزنس دنیا کې قدمي خودل غواړي درته وایي پیسو نه بغیر بزنس کول آسان دي مونږم چې کله په سٹارټ کې آی چوز دیس نیم نو زما فیملی او زما فرند هم دا ویل چې نبیلا بلا 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 لاټ السلام علیکم سوچ بدل کړئ د خلکو نو خپل تاسو کې ډېر مرګري او ځوانان بزنس سایت ته راته غواړي خپل کمپنی کولا وخل غواړي او غواړي چې د بزنس په دنیا کې خپل یو نوم ساز کړي خو هغه ته د ایډیا نه چې بنیادی شروعات څنګه وکړي آیا بغیر پیسو بزنس کیږي او د بزنس په دنیا کې با خپل بقا چې کوم د څنګه جاری ساتي جن91 نیوز سکرین باندې تاسو خصوصي یو سلسله یو کړی ګوري چې پاره کې موږ تاسو ته د مختلف بزنس ریلیټ آیډیاز راوړو او د پیښور او د خیبر پختونخوا چې څومره ټاپ کمپنیز دي داغي سی او ایکسپیرینس موږ تاسو ته په سکرین باندې ږدو نننی خصوصي نشست کې را سره د مارخور مارکیټینګ سی او نبیل صاحب را سره موجود دي سر تاسو ډیره شکریا ثانک یو and welcome د ټول نو خو زموږ کتونکو ته دا وایي مختلف چې کوم د پروفیشن ستاره مختلف اپورچونټیز وی پاکستان کې انټرنیشنل ساوث لپاره تاسو خاص تور باندې د مارکیټینګ سایت ته ولراله آی بیلیو چې کله د یو شی یو ټرند شروع وي کنه هغه ټرند کې بزنس کول بیا خوند کوي خو چې مونږ کله 2021 کې کمپنی سٹارټ اخیسته او نوغه ټایم کې پراپرټي ډیره ډاون وا سټیل اوس پورې سچويشن از ناٹ سوټیبل خو دلته یو ټرند روانو د مارکیټینګ ایکس وای زی مارکیټینګ خو د کی پی بیس داسې یو کمپنی نه و چې هغه د کی پی مارکیټ نیولې دلته چې څومره غټه کمپنی هغه ټایم مارکیټینګ کې وې 2021 کې بیا موستلی هغه وستول وایند اپ شوی دی د کی پی نه هغه ټایم کې ټول اسلام آباد بیس یا کراچي بیس مارکیټینګ کمپنی وې چې کوم بدلته کې مارکیټینګ کوو د زمونږ د پیښور د پروجیکټس نو هغه ټایم مال پته ولګیدا چې وای نات مونږ یو داسې برانډ انټروډیوس کو چې مونږ د کی پی مارکیټ ونیسو او الحمدلله سم الحمدلله په 3 ایئرز کې تاسو په کی پی کې د چانم چې تاسو کوي مارخور مارکیټینګ نو ان شاء الله میجورټي مونږ پیژني او هغه کې کم سوچ سره چې مونږ راغلی آلموست ډیر حد پورې هغه مونږ کور کړی دا رته مارخور مارکیټینګ یو وخت داسې چې مارخور د فخر علامت خلکو به سره ډیر مینه کوله بدقسمتۍ نه یو وخت داسې راغلی چې خلک مارخور نه نفرت کوي او مختلف خنداګانې ورپسې کوي د کمپنی نوم مارخور ولې اور مارخور سره اوسم خلک مینه کوي مارخور itself is an animal زمونږ نېشنل انیمل دی صحیح ده کته هغه په بل کانټیکس کې خلک ګوري نو آی ډونټ نو خو مونږ چې دا سلیکټ کړی دی نو مونږ د وجه سلیکټ کړی چې دا زمونږ نېشنل انیمل دی زمونږ یو نېشنل آیډنټیټي ده د پاکستان پہچان دی مارخور از ا نېشنل انیمل پس د وجه نه مونږ کړه او تاسو خبره آی ټوټلی اګری مونږ هم چې کله په سٹارټ کې آی چوز دیس نیم نو زما فیملی او زما فرند هم دا ویل چې نبیلا بلا 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 لاټ خبره او کیسه خو الحمدلله ټول غلط ثابت شول and I was right مارخور اوس د دې وجه نام چې یو نیگیټیو مارکیټینګ استراتیجی مو هغه وجه نام الحمدلله ډیر زر خور شولو نو زمونږ انټنشنز دا سیس نو صرف دا دي چې یو نېشنل انیمل دی زمونږ د پاکستان او تکړه دی ښکار کوي تکړه دی او خپل ټارګټ لرسي او زمونږ هم دغه موټو دا دی چې کلاینټ ته ورسي ها نبیل صاحب دارت وای په خپل باندې آرمي سره بیک گراوند سره تعلق ساتي سوکشتا فیملی کې دین علاوه خپل باندې ذاتی تور باندې تاسو ځواني کې سکول لایف کې کالج لایف کې څه خواهشات او څه سازیدل غواړي نه آرمي خو زمونږ فیملی کې څوک هم داسې نشته چې هغه آرمي یا اني سکیورټي ایجنسی یا پولیس چا سره چې پکې کار کوي جاب کوي سکول ټایم کې خو صدا سه خاص ګولز یا خاص موټو نه و چې I want to be this
خو دوبۍ له چې لاړو هلته هم بیا خپل جاب شروع کړو. بیا 2014 کې جاب نه لاړو بزنس له. بزنس هم اول یو بزنس وکړو، بیا په مزه پته لګېده، نو 4-5 بزنسز الحمدلله دوبۍ کې وکړل. نو فاینلی زه اوس هغه ټول پخوانی بزنسز کا ریکال کم، نو زه دا وایم چې دا اوس کم بزنس دی دا ډېر ښه بزنس دی. در ته وایي د کوم کمپنۍ کې اوس مو موجودي مارخور مارکیټینګ د دې چې کومه سرمایه ده دا ټول ستاسو ګټه وټه ده که خانداني سرمایه پکې شامل ده؟ برادر چې صفا خبره وي الحمدلله this is all mine. داسې نه زما د والد صاحب او نه زما ترونه خو مې شته نه د چا داسې بل فیملی ممبر. دا زه هم چې 2021 کې م یو سټارټ واخیستو and ټول نه هغه خبره چې کله مالا اول پروجیکټ مونږ لا ملاو شو جاجي ټاور په یونیورسيټي روډ باندې. نو هغه ټایم کې مونږ لا هیڅ پته نه و چې how it works. حالانکه مونږ سټډي ډیره کړې و، 6 month مونږ مارکیټ سټډي کړو، خو پریکټیکلی مونږ یې سم نه وکړي. بٹ I was confident چې ان شاء الله کم چې د بزنس د مارکیټینګ بیسکس هغه مونږ زده کړو، په هغه باندې مونږ ورک کړو، ټایم سپینډ کړو. نو همداسې وا چې څنګه مونږ الحمدلله خپل تعلیم څه کې ایجوکیشن I just done FSC بس دنه علاوه هیڅ نه. نو استارم چې واخیستو الحمدلله دومره ښه ریسپانس او دومره ښه ریزلټ هم ورکړو چې نن تاسو ګورئ within 3 years of time نن الحمدلله زما خپل 3 پروجیکټس دي های رایس. نو هغه هم دی وجه نه چې زه دا خبره کوم چې کلم ته یو بزنس کې دغه رولز دا کا چې کومه پورې تعالی د یو بزنس رولز نه زده کنه کته هر څومره تکړه یو ار نثینګ یو کانت اچیو د ګول. چې کله تعالی د بزنس رولز دوي چې هاو اټ ورکس س سټیپس دي مال څه کول دي څه طریقه باندې کول دي، بیا که ټایم تا نه هم لګي بٹ یو ریچ یور ټارګیټ. نو مونږ الحمدلله هغه بیسکس د کړیو او د وجه نه الحمدلله نن وی آر ګډ. نبیل صاحب ډیر ځوانان بزنس سایډ ته راتګ غواړي، په بزنس دنیا کې قدم ایښودل غواړي. دا ته وایي پیسو نه بغیر بزنس کول آسان دي؟ I strongly کنوینس چې بزنس سٹارټ کول پکار دی. پاکستان کې خلک وی چې پاکستان کې په پیسو ګټي شي، دا غلط خبره ده، غلط کانسپټ دی. یس دا سم نه ده چې کني بس تاسو را د پچیب کې یو روپیم نه وي او ته روپې به وګټې، دا هم غلطه خبره. بٹ اټ لیست تاسو را دومره پیسې وي چې ته د خپل ترانسپورت ایکسپنسز اپ اینڈ ډاون ایکسپنسز ته برداشت کوي. چې پاکستان کې به انتها اپورچونټیز دي. زموږ د خلکو بدقسمتي دا ده چې وی وانټ ټو بی millionaire like this او دا سه کلم نه کیږي. په بزنس کې به ته ټایم ورکې، په بزنس کې به ته تکلیف برداشت کې، په بزنس کې به ته بد ورځې ګورې، هغه نه بعد ته بیا کامیابې دي شي. نو چې دا په چا کې دا درې څلور کوالټیز وي او دله تیار وي کنه بالکل they can start it. پاکستان کې ډېر زیات اپورچونټیز دي. مارکیټینګ په ظاهر باندې خلکو ته یو قسم ته اصلاحي ښکاري چې په کستونو باندې پلاټس ملاويږي، پروجیکټس اپارټمنټس ملاويږي مختلف، خو د هر ډپارټمنټ د هر ادارې سره ډارک ساید لري. بالکل د مارکیټینګ د دنیا څخه داسې ډارک ساید چې تاسو ویل غواړئ. په دې خبره مانا اکثر بیا خفم شي دا نور چې کوم زمونږ برادری دا د مارکیټینګ او ریل اسټیټ ګوره زمونږ د کې پی مارکیټ ولې بدنام شوی دی د دوکو د فراډونو د وجې. مونږ وقتی خپل لاک نیم کمیشن له وګورو، خو مونږ چې کم کلاینټ دی هغه غریب په ډیر مشکل سره پیسې پیدا کړي، هغه دوبه کې مزدوري کړي، سعودي کې کړي دا، دلته کې ایون خاري کړي دا. د خپل لک روپو کمیشن د پاره دغه مونږ 15-20 لک روپې راوالو، هغه په یو داسې ځای کې گیر کو چې هغه غریب پکې ټول عمر لا بیا کړيږي. دا ډارک ساید کا کلم لري شو او دا ډارک پیپل کا لري شو زمونږ د ریل اسټیټ فیلډ نه موسم دی پکې. هغه ټایم بیا زمونږ پښتانه به کله اسلام آباد لا نزي انویسټمنټ لا، کله بم لاهور لا نزي انویسټمنټ لا. په اسلام آباد کې ننم کته وګوره 60% انویسټر زمونږ پښتانه دي. ولی زیلتا په سٹارټ کې مال نه پته ما و چې را دا خو ډیر به پښتو کار کوي او دا خو چې مارکیټ کې کېناسته مال پته ولګی دا چې نه زمونږ پښتانه رونه صحیح دي. کاغه اسلام آباد لا تللی دي زمونږ د خپل پښتنو د وجه چې موږ دومره دوکې او دومره فراډونه او دومره داسې ځایونه په خرڅ کړي دي چې هغه غریبانو سم پکې کړهوږي. نو دا ډارک ساید دی. بٹ اوس چې دا څنګه ینګ خلک را روان دي فیلډ لا اوم د ریل اسټیټ مارکیټینګ لا د دوی مایند سیټ آی تھنک چې لک چینج دی. نو ان شاء الله هوپفلی چې
خبشي ان شاء الله. پاکستان کې سیاستدانان بتور کوي، خواجه سرام بتور کوي او هر هغه مالدار سړی چې په جیب کې 2 روپۍ راځي نو دغه بدمعشان ورته د ټوپک تمانچې او د مرګ دمکیانې ورکوي. مارکیټینګ په دنیا کې بیا خاص طور باندې نبیل صاحب خپل باندې چې ته د بتې دمکی ریسیو کړي دا او بتې ورکړي. برادر دا سده چې زما کور له 2 ځله هند ګرنیډ حمله شوې ده په ما باندې په الیکشن کې ډایرکټ فایر شوې ده او دا کول زو دا شوینه دا خو بس څنګه تاسو ویل چې that's normal. اوس موږ لا دا یو نورمال کې سخت کار. ډیماند شو څومره ډیماند شو لاست ټایم؟ یاره آی تھنک چې خیر د دا خبره خو پرېږدو چې څومره ډیماند بټ دا ششته زموږ معاشره کې دغه ششته. تا خو به ذکر وکړو څو پرې به ډیماند شو اوسم کېږي هینډل کول آسان وي کې ګرانو نه ګوره دا چې کوم خلک ډیماند کوي یا څوک پوښتنه کوي یا څوک درنه پیسې غواړي هغه هم زموږ خپل خلک دي زموږ د معاشرې خلک دي زموږ ارد ګرد خلک دي نو پرسنلی هر سړي خپله طریقه ده د هغو د هینډل کولو بټ ګورمنټ انفارم کول زموږ سی ټي ډي اف آی آر پروت دی زموږ نور اف آی آر پروتې دي دا یو بیټر سایډ دی چې ته ګورمنټ انفارم کړي. نبیل صاحب پیسې چې نوې مسله ده جی چې پیسې ډېر راشي دا مسله شي جی چې ډېر راشي نو دغه مسله به انسان څنګه هینډل کولی شي او دغه مسله څومره خطرناک وي؟ نه ګوره 2-3 خبرې دي. یو خو دا چې موږ همیشه کمپلینز کوو د پاکستان لکه څنګه تاسو ویل چې پیسې نشته بیا موږ چې پاکستان کې هیڅ نشته چې پیسې راشي بیا موږ چې پلان کې پیسې غواړي دا بتا او دا داسې کیسې کوي که نه خو پیسې راته ګوره الله تعالی فرمایي چې ستا مال دولت او ستا بچي دا ستا دپاره فتنه ده که نه هغه پتا پوره چې هغه ته څنګه یوز کړې صحیح ده. نو پرسنلی زه خو په دې شي باندې یقین ساتم چې ښې پیسې ښه شی دی but you should use it wisely مطلب دا چې end of the day موږ ټول به مړ کېږو څومره 60 year let's say زه تعالی ویم چې ته 60 سال پورې نه مرې ستا 30-35 سال ستا عمر دی ستا 30 سال وروسته پاتې کېږي ته به څه وکړې ته 20 بلین ستا سره رالل په تا پسې بتې لګېدلې ده at the end you have to die اور څه به دلته کې پاتې کېږي. تکړه انسان کم یو دی چې هغه دا پیسې ټول ناول په خپل فیملی باندې ښې وخوري نمبر 1 نمبر 2 ستا نه ارد ګرد چې کم ستا خلک دي ستا خپل خپلوان دي هغو سره ښه د زړه نه یو دا وي چې چاله 100 روپۍ ورکړې زه پرسنلی زه څه کوم زه چاله هم 100 روپۍ نه ورکوم زه چې ورکوم 1000 روپۍ ورکوم ولې چې په 1000 روپۍ د سړي څه کار وشي که زه 100 روپۍ 10 کسان نه ورکم د یو کس هم پې کار نه کېږي او که 1000 روپۍ زه یو کس لا ورکم د هغه پې کم از کم دغې ورځې کار کېږي. نو زه هم په دې شي یقین ساتم چې ډېرې پیسې ډېرو خلکو سره مرسته کول ښه په کوله او لاس باندې خرج کول دا سکون دی په دې کې خوند دی او دا تا یو داسې ذهن او سوچ ستا جوړ کی چې د دنیا او د اسبابو نه ستا ذهن بالکل اوچت شي چې 10 روپۍ لګي 100 روپۍ درته راځي. نبی صاحب د مارکیټینګ په دنیا کې د بزنس کې یو داسې اکټ یو داسې ډیسیژن چې تاسو کړی او ډېر نقصان درکوي بیا په تاسو وروسته پښیمانه وي او زده کړم ته کړی. That was my first experience خو هغه ماله معافي ځکه ده چې هغه ټایم کې ماله پته نه وه په مارکیټینګ باندې پردې پروجیکټ کول دا زه اوس په یو طریقه باندې هم نه کوم مسله پکې سره راشي چې مارکیټ نه خو کلاینټس مونږ له راځي مارکیټ نه پیسې مونږ راوچتو مونږ مخکې اونر له ورکو اونر بیا کنسټرکشن نه کوي اونر بیا هغسې ډیلیوري نه کوي نو دا او زه دای شي باندې یقین ساتم دا څومره کمپنۍ چې نور هم خرابې شوي دي دا هم دې وجې نه خرابې شوي دي چې هغه پرادي پروجیکټ چې کم دي هغه مارکیټینګ کوي نو بس دا یو ځل شوی وه نو بیا دپاره اوس زما الحمدلله څومره پروجیکټس دي زه پرسنلی زما خپل دي بس دې وجې نه ام سیټسفاید. نبی صاحب دا راته ووایي دې ټایم کې ستاسو پېښور کې کمې پروجیکټ دي او په کوم سیزون باندې ډېر کار زمونږ یو پروجیکټ جنت ریزیډنسي ان ګول مال کم چې د ایچ بي کې سره په خوا کې په ډېر پرایم لوکیشن باندې دی دا زمونږ ډېر ښه لوکیشن دی د دې باره کې هم درته ووایم په بزنس کې ته به ریسک هم اخلې دا ډېر زیات ضروري دی که ته یو ښه بزنسمین جوړېدل غواړې او ته غواړې چې زه پیسې هم زیاتې وګټم یو شود ټیک ریسک. دا چې کله ما سودا کوله نو دلته کې ریټس 45 لاک میکسیمم 50 لاک مرله وه بټ ما له د دې ځای د پوټینشل پته وه ما دا په 65 لاک کې مرله واخیسته الحمدلله هغه ډیسیژن زما نن
پروف دی چې دا بیسټ ډیسیژن و یو دا پروجیکټ یو په یونیورسيټي روډ باندې سیټ سنټر مال ان اپارټمنټ پروجیکټ زموږ عبدالله روډ سټاپ سره یو په مری کې زما جنت ویلاس په نوم باندې زما 10 ویلاس دی هغه زما پروجیکټ دی یو تاسو وساتت سره به ویم چې په عبدالله روډ اور بالا روډ باندې زما یو بل پروجیکټ روان دی چې دا به فرست د کې پی لوکل هوټل وی ان شاء الله جنت هوټل ان اپارټمنټس دا زما یو نوې پروجیکټ ان شاء الله روان دی په د نومبر کې به مونږ اوپننګ کوو یو په د رینګ روډ باندې پښتخر نه را دی خو ان شاء الله زما یو بل پروجیکټ روان دی نو دا پروجیکټس چې زمونږ چې کوم ان شاء الله که خیر وي رننګ کې دی او د نه علاوه زما د ریل اسټیټ نه هټ کې یو پروجیکټ روان دی which is Markhor انرژي ډرینک هغه یو ډیر زما فیوریټ پروجیکټ دی زه به دا وایم دغه ټوټل هر څه شوی دی ان شاء الله او دا به فرست پروجیکټ وي فرست داسې انرژي ډرینک وي چې د دې فیکټري به په کې پی کې سیټ کیږي ان شاء الله په حیدرآباد چې کوم انډستریل زون دلته به فیکټري سیټ کوو ان شاء الله پروډکشن به کیږي او ان شاء الله په پاکستان کې کم چې لوکل انرژي ډرینکس دي سټینګ تاسو نبیل صاحب دا کوم انرژي ډرینکس تاسو لانچ کوئ دام د غزلمی شاید انور دی غالبا غسنو می دی دا ډرینک مقابله کې خو نه لانچ کوي پاکستان زبرداوم شاید انور is on a very high level او هغه چې څنګه هغه یو سیټ اپ جوړ کړی دی I have reservations on him الله دې وکړي چې هغه پکې کامیاب شي زمونږ پاکستان زمونږ پښتون روډ دی خو زه دا وایم چې هغه چرته پروډکشن پاکستان کې سیټ کړي او هغه چانسز به ډیرو هغه په یو داسې مارکیټ کې خپل پروډکټ لانچ کوي چې تل کې ډیر ټف کمپټیشن دی ډیر زیات کمپټیشن دی زه چې چرته لانچ کوم ما سره کمپټیشن صرف د یو شی دی د سټینګ نور چې دلته څومره انرژي ډرینک نور راځي هغه ټول د بهر نه راځي they are very expensive څنګه چې هغه کسٹم او دا شوی نه پلنوي زما چې کم انرژي ډرینک ان شاء الله لوکل به تیاریږي لوکل به ډیسټریبیوټ کیږي په کمو پیسو کې دا ان شاء الله اوس نو هم درته په کمو پیسو کې زما کوالټي د ریډ بول ټچ کوي به ان شاء الله که خیر د ایکسپیکټډ ډیټ وغیرہ ان شاء الله دا زمونږ چې کم را روانه ګرمي دي کنه زمونږ دا پلان دی یس چې ګرمي کې مونږ ان شاء الله دا مونږ لانچ کو سافت لانچینګ خو ان شاء الله په نومبر کې وکړو زمونږ هغه لوګو زمونږ هغه هر څه بټ چې کم ډیسټریبیوشن دی ان شاء الله هغه به مئی کې هوپفول ان شاء الله 2025 کې ان شاء الله ایکسپیکټډ نبی سي بالکل اخیره کې بشمیر ځوانان مونږ ګوري دا خصوصي نشست مونږ د وی لپاره وړي دي هغه بزنس ته راته غواړي څه داسې بنیادی سيزونه دي چې هغه اختیار کوي خو بزنسمن بس شي او بل دا خبره چې د جاب په ځای باندې د بزنس انتخاب ولي وکړي وګوره ټول اول خبره کته یو بزنس سٹارټ کوي کنه زه دا نه چې ته ډایرکټ یو جمپ انټو بزنس کته خپل یو مارکیټینګ کمپنی کولاوي کنه راشه نبیل سره یو 2-3-4 مهینه جوب وکا په بل ریل اسټیټ یا مارکیټینګ کمپنی کې جوب وکا سټډي کا تر کومه پورې ما دا ولول چې کومه پورې ته کا یو لوبه کې کرکټ لګي چې تعالی دا پته نه چې چوکا صدا او چکا صدا تاسو فزول په گراوند کې ستا هیڅ ویلیو نشته ته ټولو ناول چې ته کوم بزنس لڅې ته د اپ اند ډاونز د رولز د ټول طریقه کار زده کا چې کله هغه زده کې د اغنه بعد تبیا هغه کې شروعات وکا شروعات ته چې کله وکړ ځان سره دا پروميس وکا چې زه به کلم په دې بزنس کې بل نقصان نه ورکوم زه خپل د نقصان وکم خو زه چې د چا سره کاروبار کوم زما کم کلاینټس دي زما کم کسٹمر دي ته اخره به زه کلم دروغ نه ویم trust me دا دوه ډیر بیسیک رولز دي او چې چام دا بیسیک رولز په ځان اپلای کړ بیا مغه خبره not in month 2 3 4 months 6 months کال به دیوالی یو نیم به دیوالی خو دغه په مارکیټ کې یو نوم شي چې XYZ یار هغه ډیر صفا او ډیر سټریټ فارورډ انسان دی او کله چې دا خبره در پسې په معاشره کې شروع شي تعالی بزنس په خپل راځي تعالی کاروبار په خپل راځي ما انرژي ډرینک صرف یو هینټ ور کړو چې زه د 30% شیرز خرڅوم ما لا هیڅ نه دی لانچ کړی ما سره 75% شیرز والا خلک ناستي ما لا ریکوست کوي چې نبیلا I want to get shares ولې چې ته په مارکیټ کې د چانم ته پوسو کې ستا کیمرا د ستا شیشه ده یو کس په تعالی نوې ما آلموست ډیر خړ بزنس کو دلته طلب یو کس نوې چې نبیل مونږ سره کمټمنټ کړو د کمټمنټ نو ورستو شو نبیل پسې زما 100 روپے پاتې دي او د هغه سلا اوس مالا ملاوي نو دا ز کم چې نوې بزنسمن راځي خو هم زوم داویم سیده او چلےږي ټیک یور ټایم
الله ریوارډ ورکولو والا دی صحیح. الله به ریوارډ درکړي. ټیک شو نبیل صاحب تاسو یو جهان مننه پروګرام کې مراله وخت رکو کتونکو امید لرم چې د خبرونه نه به تاسو ډیر څه زده کړی او د نوې خبرونه لپاره موږ سره اوسئ. اجازه ده نواړم د الله پامان.